دې پروګرام کې د سرسایه مسلې ذکر کوو. سرسایه دا په هر هغه انسان باندې واجب ده چې هغه د اختر د سحر د سبا خطونه مخکې دنیا ته وجود راوړي وي یا راوړي، نو د باندې سرسایه واجب ده. دویمه خبره د سرسایه نصاب د عام علماو په نسبت باندې هغه 2.50 تولې چاندي یا د هغې قیمت یا د ضرورت نه زیاتی سامان د قیمت برابر دا نصاب دی. بعض علما وی دا نصاب چینو مستحب دی ورکول، او که چرته دومره د 1.5 تولې سره زر یا د هغې قیمت چا سره وي نو هغه باندې بیا ادایګي دا فرض ده. دا په واجب په دې کسانو ده. دا به ورکوي چاله، ورکوي به هغه کسانو له چې کوم د دومره نصاب مالکان نه وي او هغه غریبي د زکات ورکولو مستحقي، نو هغه له سړې سرسایه هم ورکولی شي. او څلورمه خبره، دا سرسایه به د کومو څیزونو نه سړی ورکولی شي، کومو موادو نه سړی ورکولی شي. نو احادیثو کې قجورې راغلی دي او دارنګې اوس کې راغلی دي او وربشې راغلی او غنم راغلی دي. د دې څلورو څیزونو ذکر راغلی دی. کجورې او وربشې او اوس کې غنم، د دې نه سړی ورکولی شي د دې څلورو جنسونو نه. خو چې دا اوس کې او وربشې او کجورې دا چې تقریبا 4 کیلو وي، اسی حساب کتاب کې لږې کم راځي پیکس کې، لیکن علما احتیاطاً دا 4 کیلو یادوي. او غنم چې دي نو هغه 2 کیلو یادوي احتیاطاً. هسې پیکس د دې نه لږ کم راځي، علما احتیاطاً دغه یادوي چې د دې نه به ورکوي. اوس که چا سره دا څیزونه دې کې یوم نه وي نو هغه بیا په دې کې د دې څیزونو د قیمت نه ادایګي وکړي. او قیمت ادایګي مثلا غنم یا کجورې یا وربشې یا اوس کې دا چا سره دي، خو دغه څیز دې ورکړي، جنس دې ورکړي. او که دا نه وي نو بیا دې کې د یو جنس قیمت ورکړي. مثلا دې کې د ټول نه کم قیمت غنم راځي، نو که چا سره دا جنسونه نه او د غنم قیمت ورکړي نو هم به د سرسایه ادا شي. خو بهتره دا ده چې سړی خپل حیثیت ته وګوري. که الله تعالی دله مال ورکړي او دې شتمني، نو په دې څیزونو کې چې د کم قیمت ګراني نو د هغې حساب دې ولګوي، د هغې قیمت دې ورکړي. او که یو سړی اوسطني یا ادنا درجه مالداري، هغه دې پکې د کم قیمت ورکړي. نو دیانت دا دی چې دې ځان ته وګوري. او هسې قانون چې دی او ذمه هغه دغې غنمو باندې هم فارغېږي چې د هغې قیمت هغه ادا کړي. نو چې نن سبا د 300 روپۍ پی کس دا مناسب دي، او که چېرې 2.5 ورکړي نو په هغې باندې به مدایګي وشي. بعض علما د 2.5 نه هم کم 200 پورې وایي، خو بهتر دا ده
چې 300 روپۍ ورکړی شي نو دا به د احتیاط تقاضا وي او دا به ورکوي کله نو بهتره دا ده چې دا د اختر د سهار نه مخکې ورکړي او چې غریبان پې ځان له څه وکړي ضرورتونه پې پوره کړي او که چېرته لیټ یې کړه نو چې د اختر د مانځه نه مخکې ورکړي باقي که د دې نه هم لیټ شوه نو هغه ورکول بیا پکار دي چې ورکړي او هغه چې کمې پورې هم دی جمدي نو ده په ذمه باندې وی دا به ورکوي او سړی به د خپلو نابالغو بچو نه هم ورکوي د ځان نه به هم ورکوي بالغ بچي یا ښځه هغوی څه که صاحب نصاب وي نوی به په خپله د خپل ځان نه ورکوي دا د سرسایه یو څو مسلې وي الله تعالی دې موږ له په دې باندې د عمل توفیق راکړي آمین ثم آمین برحمتك یا ارحم الراحمین ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب